د ضلع ملکند نه را سره خبر دی چې ضلع ملکند بټخیله کې په موسمي بدلون باندې د سیمې شاعرانو مشاعره کړې ده زبردست او خپل خوندور کلامونه یې وړاندې کړي دي. په دې اړه چې دی د عمران زریاب یو ریپورټ جی عمران زریاب طرف ته ځو چې څه شاعران راغونډ شوي دي چې هغو څه چل کړی دی او دغه ګیدرینګ یې څومره خوندور کړی دی. نو ځو دغې راپورټ طرف ته دغه تفصیل تاسو سره شریک کوو. د قام سترګې شاعران چې کله هم موسمي بدلون ویني نو بیا چرته هم خاموشه نشي پاتې کېدلی او د شعر په ژبه موسمي ښکلا بیانول د هر لیکوال خواهش وي. همداسې یوه خوندوره مشاعره د ملکند سرخار بړخیله کې وشوه چې پکې د خواوشانه راغلي قلمکارو په ګڼ شمېر کې برخه واخیستل او خپل ملغلري لیکل یې وړاندې کړل. د مشاعرې په مهال د سیمې خوږژبو فنکارانو لال بادشاه او اسلم سالک د خپل اواز په جادو میپل د خاپیرو کړو. خلکو سرونه پدې کې خودا چې سر پکې دي، خلکو سرونه پدې کې خودا چې سر پکې دي، د یار د سپین مړوند بنګړي د سنس خبر دی، د محبت د کار سړي د سنس خبر دی. ډیری ډیری د یار سندري وای، ډیری ډیری د یار سندري وای، د مین سړي خدغه سخاوت ده، د مین سړي خدغه سخاوت ده، دا ماحول چې راته مینه محبت ده. سپلیخیزي مشاعرې ته پروفیسر اقبال شاکر، دیدار طاهر، زار یوسفزی، علي اکبر ملکند، انجینیر محمد رحیم، اقبال جان، ګورالي ګور او یو شمېر پوهانو ویناګانې وکړې او د قلمکار په ژوند یې رڼا واچول او قلمکار یې د وخت غازیان وګرځول. جی رپورټ تاسو وکړو. یقینا شاعران ادیبان چې دي نو راغونډ شوي او څنګه چې موسم چینج کېږي افتخار نو دغه شان د هغو مزاج هم بیا د هغې سره تړلی اساس دی ډېر زیات. نو ډېر ښه کلامونه چې دي نو وړاندې کړي دي او شاعران او ادیبان زموږ د دې معاشرې یو ډېره مهمه برخه ده. هغه زموږ په دې معاشره کې ډېر غټ بدلون راوستی شي او د خپل قلم په ذریعه باندې د خپل شاعرۍ په ذریعه باندې او که موږ وګورو نو کړي هم هغو داسې دي ځکه چې د هغو په قلم کې څومره زور دی نو دومره زیم چې په بل شي کې به نه او هغو چې څومره بدلون راوستی شي شاعران ادیبان ځکه چې ډېر زیات پوهه خلک ته د دې معاشرې نو پکار ده چې دغه خلک موږ په سنجیدګۍ سره واورو او کم چې هغه کم شیزونه وایي یو خو په دې کې معیاري او غیر معیاري هغه لفظ راځي افتخار که نه چې ځینې شاعران داسې دي چې هغه د ننګو او د سترګو او د دغې باز کوي خو ځینې داسې دي چې هغه د معاشرې په اصلاح کې ډېر غټ کردار ادا کوي. هغه د معاشرې سره کم تړلي ستا په چاپېریال کې چې کمې مسلې دي کم ایشوز دي د هغې سره ریلیټډ په هغې باندې په یو ډېر ښه انداز کې هغه تا ته چې دی نو وړاندې کوي. که هغه سیاستدانان دي د هغو ناکامي ده یا په ملک کې چې دی نو د اړۍ ګړۍ صورتحال دی یا څومره مسلې چې راځي زما په خیال څومره شخړې راځي نو هغه ډېر په ښه انداز کې هغو له خپل کلامونو کې هغې له ځای ورکوي او هغه زموږ د ذهن سازۍ دپاره چې دی نو ډېر غټ کردار ادا کوي. زویم خو که چېرې موږ دغې ته سوچ وکړو په دغې باندې لږ ډېر عمل وکړو یقینا نو دغه زموږ په دې عملي ژوند کې ډېر غټ بدلون راوستی شي زموږ په دې ټولنه کې ډېر غټ بدلون راوستی شي.